الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نن د فهم قرآن دویم ورځ ده. الله رب العزت په خپل فضل و کرم سره قرآن کریم تکینولو دا محض د الله مهرباني ده. ځکه بعض علماء ذکر کړی دي کہ یو سړی یو غټ دنیائی کاروبار شروع کی، یو لوی دکان کو لو کی، کارخانہ کو لو کی، خو یو بل تن پاغي باندې دا قسم نشي کولی چې دې سړی ته الله د خیر اراده کړی ده. مونږ او تاسو ته ظاهر کې په نظر راځي چې یو تن دی او هغه په 10 کروڑ روپے باندې کارخانه ولګولا او د دې به ماهانه دتا 1 کروڑ روپے منافع ملاوي. مونږ ته خدا په نظر راځي دې سړی تعلق ډېر غټ خیر ملاوي. خدا مونږ ته پته نشته چې دغه پرې کې خیر دی که شر دی، چې د تاوان نه ده او که د ګټې نه ده. نو په دې باندې یو تن قرآن او قسم نشي کولی. خو چې کوم یو تن داسې مجلس کې کېناستو نو یو سړی دا قسم کولی شي چې زما د په رب ذوالجلال قسمی چې دې سړی ته الله د خیر اراده کړې ده. چې قرآن ته مخې ته کېناسته که نه نو په دې سړی قسم کولی شي چې زما د په رب ذوالجلال قسمی چې دې سړی ته الله د خیر اراده کړې ده. نو مونږ او تاسو الله داسې مجلس کې شریک کړي یو. الله تبارک وتعالی فرمایي من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې د قرآن کریم پوه ورکړې شوه دله ډېر غټ خیر ورکړې شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله د خیر اراده وکړي، چاته چې الله رب العزت د خیر اراده وکړي نو مال ولا ډیر کی، جیداد ولا ډیر کی، کارخانه ولا ورکی، نا یفقهه فی الدین، د دین پوهه وته نصیب. چاته چې الله د خیر اراده کوي نو اغوی ته الله رب العزت د دین پوهه نصیب کوي. بیا بل یو روایت کې راځي مفسرین ذکر کوي چا چې قرآن کریم یو آیت په ناظری سره زده کو د 100 رکعاتو نه افضل ثواب دی، او چا چې یو آیت په ترجمه سره زده کو نو د 0 رکعاتو نفل نه افضل ثواب دی. په یو مجلس کې کله کله سړی یو آیت نه ډیر آیتونه داغي په معنا او مفهوم باندې پوښي. نو محترمو دا اورز درس دی، یو ورځ په تعارف کې تیره شوه او داسې چې مونږه د قرآن کریم مباحث او اصطلاحات مبادیات دا بیانو په دې خو میاشتې لګي. هغه اهم خبرې چې هغه زمونږ او ستاسو ذهن ته راشي یو دا مونږ او تاسو ته چې قرآن کریم
په کوم ترتیب سره مخې ته دی چې اول سورت فاتحه ده بیا سورت البقره ده بیا سورت آل عمران دی بیا سورت النساء ده بیا سورت المائده ده بیا سورت الانعام دی بیا سورت الاعراف دی بیا سورت الانفال دی بیا سورت توبه ده بیا سورت یونس دی بیا سورت هود دی بیا یوسف دی الی آخره نو په دې ترتیب سره دا قرآن کریم په لوح محفوظ کې مو دا مونږ ته چې قرآن کریم په کوم ترتیب سره مخې ته پروت دی نو په دې ترتیب سره دا قرآن کوم ځای کې و مونږ ته چې دا قرآن په کوم ترتیب سره مخې ته پروت دی داسې دا کوم ځای کې و لوحی کې نه لوح محفوظ سوګه لوح محفوظ دا قرآن په لوح محفوظ کې په دې ترتیب سره نو بیا داسې کار وشو چې په لیلة القدر کې په لیلة القدر کې په رمضان المبارک کې دا قرآن کریم د لوح محفوظ نا بیت العزت تا نازل شو ایوش پکی ټول قرآن کریم د لوح محفوظ نا بیت العزت تا یا بیت المامور تا دا پیوش پکی نازل شو قرآن کریم په نزول باندې ځان په کول پکار دی چې دا قرآن ماو تا څنګه را ورسېده نو دا چې په کوم ترتیب سره مونږ ته مخې ته دی نو په دې ترتیب سره دا کوم ځای کې و لوح محفوظ کې نو دا د الحمد نه والناس پورې د لوح محفوظ نه بیت المامور ته نازل شو پیوش پکی بیا د بیت العزت او د بیت المامور نا دنیا تا لگ سکم پا دیرش کالا کے نازل شو بیا خو بیا د نزول ترتیب بدلو بیا دا سے نا چی اول فاتحہ نازل شو بیا بقرہ بیا آل عمران بیا با قرآن کریم دا وقت د ضرورت په مناسبت سره لګ لګ نازلې دو تدریجن نجمن لګ لګ چې کوم ځای بس ضرورتو د هغه مطابق به وਹੀ نازلې ده نو دا وਹੀ دا سلسله په مکه مکرمه کې 14 کال جاری و 14 کال بیا د نبی رسول الله د هجرت نرستو مدینہ منوره کې د وਹੀ سلسله 10 کال جاری و نو 13 جمع 10 دا 23 سال شوخه د 23 سال کې دا قرآن نازل شو اور معاشرے بدل کا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا نو بیا چې کلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تړومبه وحی رالا اقرا بسم ربک الذی خلق د نبی علیہ السلام په زمانہ کې کاغذ نو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د قرآن محفوظ کېدو دو طریقې وي یو د هغه زمانه د خلکو د عربو حافظي ډېری زیاتی مضبوطه ویخه اغیره د خپل د زناورو د اسونو د اوخانو نسبونه معلومو نو بیا باغی دا قرآن یادول او د پیغمبر خبری دا به څنګه یری دی نو یو اغي زبانی یادول کول قرآن محفوظ کېده د دین علاوه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د لیکلو اهتمام کو. د نبی علیہ السلام په زمانه کې لیکل وو خو کاغذ نو. د نبی علیہ السلام په زمانه کې کاغذ نو خو لیکل وو. نو لیکل به په څه باندې کوله؟ په دې غټو اډوکو باندې، د دې اوږې په دې اډوکي باندې، د دې کجورو په دې پاڼو باندې، د دې په دې سرانګو باندې، په دې باندې به لیکل کېده، په غټو کاڼو باندې به لیکل کېده. نو یو هغه ترتیب مو دی خوا په سینه کې محفوظ کېدلو. نو دا یاره نه راتله چې ګینې نبی علیہ السلام باندې کومه وحی نازلیږي دا به ضایع شي. دا ولې؟ ځکه الله رب العزت د دې د حفاظت ذمہ داری اخیستې ده چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانہ کې کاغذ و. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانہ کې قرآن کریم په کاغذ باندې ولیکل شو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې قرآن کریم دا په کاغذ باندې ولیکل شو. د دې لپاره کسان مقرر شو چې چا سره د قرآن سونه حصہ ده نو اغي پورا لیست جوړ شو. د دې لپاره منظمه جوړه شو. د نبی علیہ السلام د دور کاتبین وحی و. خو دا قرآن کریم تر دغه وخت پورې په مختلفو لهجو کې بیانېده. ځکه په عربو کې مختلف قبیلې وي، بنو حذیلو، بنو بکرو، قریشو، نور وغیرہ. دا عثماني غنی رضی الله عنه په زمانه کې صحابه کرام تلیو د جهاد د پاره، او هغه زمانه کې ډیر عجم د عربو نه علاوه خلق هغه په اسلام کې داخل شوي، فتوحات زیات شوي. په یو جهاد کې داسې کار وشو د مجاهدینو په خپل منځ کې یو اختلاف جوړ شو. مثلا یو مجاهد د یو قبیله دی، بل د بلې قبیله دی، بل د عجمو نه دی. نو د عربو هغه په خپل لهجو پوهېده. لکه زمونږ په پښتنو کې چې په یو صوبه کې دننه سونه بلا لهجي، زمونږ د مردان صوابه چارسده لهجه ډیره نږدې ده. خو بیا صوابه کې پکې بعضې ټکي بدل شي. نو بیا چې اخوا لګه کوهاټ علاقې ته ورشي دای پښتو مستقل پته لګي چې بدله ده. نو بیا د لکی مروت او د بنو والا په پښتو ډو سو پوهیږي نه ښه چې دا دی لاسه وي. بیا د وزیرستان والا په پښتو. نو بیا چې اخوا د بلوچستان کې کوم پښتانه دي په هغه پښتو د سرړو زمونږ سر خلاصیږي نه. نو پښتو یوه ده، دیخوا مردان ولوي ډوډۍ وخوره، دیخوا وزیرستان ولي ماړی وخوره. او چې یو سړی د پښتو نه نی خبر اته ته پښتو ور زده کې یو ټکی ډوډۍ وخوره او هغه ته چا وي چې ماړی وخوره، نو به حیران کیږي. نو دارنګې بعضې کسانو د استاز نه سبق وي، هغه استاز قریشي دی، هغه ولا قرآن یو لهجه کې وي، هغه بل فوجي چې دی مجاهد صحابي هغه داغه استاز د بنو بکر قبیله دی، هغه ته په خپل لهجه کې وي. لکه چې یو تن ته د پښتو ټکي مردانه پښتو کې وخه، او بل تن ته سړی وزیرستانه کې، او بل تن ته سړی د کوټوالو جبه وخی. او دا درې وانه چې را یوځای شي که نه، یو لوي دا ټکي ډوډۍ دی، بل ورته نه دا ماڼۍ دی. لکه مونږ ته استاد وی چې موس کوي، وزیرستاني نه مونږ ته وی چې لموس کوي، دا ټکي لموس دی. دا خو قرآن کریمو
نو یو مجاهد وی دا ټکی داسې دی بل وی داسې دی په دې باندې جنگ جوړ شو دا خو د الله کتاب دی یو ته ته غلط وی بل ته ته غلط وی یو ته ما ته استاد داسې خولې بل ما ته استاد داسې خولې نو عثمان غنی رضی الله عنه پس پیغام راغی چې عثمان صاحب قریب له چې دا خطرناک جنگ جوړ شوی دا بس کی هغه زه علاج کوم عثمان غنی رضی الله عنه ولګي دا چې سونه لهجو کې قران کریم لیکل شی او کنه هغه راغونډه کی چې به دغه باندې استعمالوي انور لهجه دا قران کریم دا به ټوټلی د قریش په لهجه کې تیاری نو عثمان غنی رضی الله عنه شپږ یا نسخې تیاری کی د قریش په لهجه کې او هغه یو کوپې ته لاړله یو نسخه مدینه کې پاتې شو یو مکې ته رااله دارنګ خواوشا مراکز د دین چې هغه وخت کې وو هغه ته خوارک و آینده د پاره به قران کریم د قریش په لهجه کې دا چاپ کوي په دې وجہ عثمان غنی رضی الله عنه ته جامع د قران ویلی شي جامع د قران خو ابوبکر دی اگر جمع کړي کاغذ تا خدا عثمان غنی سے په جامع وی د قریش په لهجه کې را جمع کړي دی دا مونږ ته چې کوم قران کریم مخه ته پروت دی ته مصحف عثماني موي ادا چې مونږ او تاسو الله بیا بیا حرمینو تبوزي کنه نو ول ته په حرمینو کې دای په میوزیمو کې اغي باقاعدګه د عثمان صاحب د دور قران غلیکل هغه خلکو تخکاره کوي هغه اوس محفوظ پراته دي خجی نو دا خبره شو بل خبره پوهیږي کنه ها خوب خونه درځي الله اکبر کبیره بل خبره دا سورۃ الفاتحه دا د قران په اول کې ذکر شوی دا نو دا اولی ذکر شوی دا زموږ څونه مسلمانان دي کنه په دنیایي هر کار کې مهارت لري او که چېرته زموږ مسلمانانو ته یو هندو وایي زه مسلمانۍ ګما خو لږ د په دې سورت فاتحې باندې مې پوهېږه د قرآن په اول کې دا ولې راغلی ده ورته ویلي شو بې ایمانې وایي موږ مسلمانان ورته ویلي شو که نه ورته وایي د الله خوښه ده هغه وایي زه الله نه پېژنم نو دا سورت الفاتحه د قرآن په اول کې ولې ذکر شوی ده دا یو خبره شوه دا ځان سره دا کم ملګری چې پوهېږي دا نوټ کوي او دلته ځان په خپل حال به افسوس هم کوو چې زندگی دونه ورسېده اوس پوهې مونږ په دې پته نه پوهېږي دا سورت فاتحه اول کې ولې ذکر شوی ده نه مو د زده کولو اراده شته نه مسلمانان د قرآن ته راځي حالانکه پرونی درس کې تیر شوي وه چې په دې قرآن ځان پوه کول دا لازمي دي ګورې او ثواب کار نه دی که چا قرآن کریم باندې ځان نه دی پوه کړی دا ګناهګار دی او چې دی ګناه ته ګناه نه ده ویلي دا بله ګناه ده دا مونږ په ډبل ګناهونو کې مبتلا یو ښه یو په ګناه کې مبتلا یو چې قرآن مو نه دی زده کړی بل دی ګناه ته ګناه مو نه ده ویلې توبه به کې مې ګناه نه وباسو خلک خو د هغه ګناه نه توبه وباسي چې کمی ګناه ته سړی ګناه وایي حاجی نو یو به دا وجه ذکر کوو چې فاتحه د قرآن په اول کې اولې ذکر ده خو د هغې نه مخکې د دې سورۃ الفاتحې متعلق یو څو خبرې دا سورۃ الفاتحه چې دا د دې ګڼ نومونه دي د سورۃ الفاتحه بلا شي نمونه دي او د چا چې ګڼ نمونه وي نو د یو سیز ګڼ نمونه د هغې په عظمت دلالت کوي چې د دې شان ډېر اوچت دی لکه یو تن دی هغه یو نوم خلک ورته دا حاجي صاحب دی نو دا څوک ورته دا قاري صاحب دی څوک دا مولانا صاحب دی څوک دا مفتی صاحب دی قاري صاحب دی حافظ صاحب دی هلکه یو نوم ولاله کنه نه دکې دا ګڼ صفات دي ځکه ګڼ نمونه دي دارنګې د قرآن هم ګڼ نمونه دي ښه اے مسلمانانو قرآن زده کې قرآن را واخلې
دا خو پرونی درس کې تیر شیو دا قرآن خو الله پاک خپل بندګانو ته یو میسیج او خط را لېږلی دی پیغام دی او یو سړی د الله په خط ځان نه پوهه کوي دا څنګه مسلمان دی دی یا الله ما وبخې د ما مور پلار وای په ما رحم وکړي یعنې که الله تعالی دا خط را لېږلی په دې ځان نه پوهېږې ته ما وبخې ته په کومه خوله را سوال کې د دې صورت یو نوم دی سورة الفاتحه یو نوم دی اساس القرآن د قرآن بنیاد اساس بنیاد تویل کیږي یو نوم دی سورۃ الشفاء دا شفا والا سورت دی یو نوم دی سورۃ الرقیہ رقیہ ویل کیږي دم تا دا د دم سورت ته صحابه کرام به مریضان دمول دا چې دې زده کړه بیا بل لري دمونو والا پسې نه ګرځي بس دا خپل وای ځانم په دموا ولوالم په دموا سورۃ الرقیہ موږ سره خلک وري دشمنی کوي موږ وایو فلنګانو منجورانو پسې مګر دا سورۃ الرقیہ دا د دم سورت دی په دې کور کې واړه دموا چې کوم ځای کې اوس دمګری دکان کو لوکړی دکان ختم شو کنه نو ما سره به دشمنی نه کیږي به خوښ شوم نه که زه تیم چې دغه هم خیر دی زنانه دیم د راځي گیر چا پیر دی نو تاویږي چاته وایا پتا کوډی دی او چاته وایا پتا جادو دی او چاته وایا پتا چا سکړی دی او دا چل دی او دا چل دی بس دلته دکانداری شروع ده اتو دا سورۃ الرقیہ دی د دم سورت دی اب تا ته خامخوي قرآن ته مزه غوړی لکه دی کې څه چل دی ښه نور پکې څه چل نشته چل پکې دغه دی نور پکې څه چل نشته خبره مو خیال ته راځي که نه څونه خلک که پوهی که ناپوهه چې تا ته قرآن ته مزه ته فورن پوهېږه چې څه چل دی کنې دی که قرآن ته تلل دا خو تاسو ته ما حدیث وی که نه چې نبی علیہ السلام فرمایي چاته چې الله د خیر اراده کوي د قرآن پوهه ورکوي دا څومره ملګري چې راغلي که نه که په دې باندې یو سړی قسم وکړي زمارې په الله قسمي دې خلکو ته الله د خیر اراده کړې ده دې په دې قسم کې صادق دی نو دا یو نوم د دې صورت دی سورۃ الرقیہ یو نوم دی سورۃ الشافیہ یو نوم دی سورۃ الکنز د کنز معنی د خزانه دی صورت کې غټه خزانه ده دا چې بیا کله سړی وایي که نه پته ورته لګي چې اوهو دا خو ریشه خزانه ده په دې سورۃ الفاتحه کې د آسماني ټولو کتابونو علمونه راجمع دي دې سورۃ فاتحه کې د تورات علم راجمع دي د زبور د انجیل د صحف ابراهیم د دې ټول قرآن څونه علوم چې دي که نه په سورۃ الفاتحه کې راجمع دي دا داسې سورت دی نو دا موږ د هر مونځ په هر رکعت کې وایو په پته پوهېږو نه چې دا څه وایو نو یو نوم یې څه دی سورۃ الرقیہ رقیہ وایي دم ته رقیہ څه ته وایي دم ته نو یو نوم یې دی سورۃ الکنز کنز څه ته وایي خزانه لکه خزانه په لاس درله سورۃ فاتحه چې د یاده کا په دې باندې پوه شوې که نه ته په ټول قرآن پوه شو بیا یو نوم د دې سورت دی سورۃ المسألہ مسئله وی مانگنا دې کې دعا ده یو نوم دی سورۃ الدعاء یو نوم دی سورۃ الحمد یو نوم دی سورۃ مناجات مناجات جرگا دیکھیں اللہ تا جرگا دا دی صورت کے اللہ تا جرگا دا دا ذکر مونگ پا منزود ریگو اللہ اکبر مونگو اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شروع کو حلکہ سودا دا صورت شروع کوم چی دا دم والا صورت دے خزانہ دا پکے او دارنگی شفا دا پکے فاتحہ دا یو نمی دے مناجات
یو نوم د دې صورت دی تعلیم الدعا. یو نوم یې څه دی؟ د تعلیم الدعا مطلب دا دی چې په دې صورت کې د دعا تعلیم د غوښتو طریقه ښودلې شوې ده. په دې صورت کې څه ښودلې شوي؟ مانګنے کا طریقہ د الله نه به څنګه غواړئ. ګوره موږ له چل نه راځي. ګورئ دې کې راته الله چل ښودلی دی. او دنیا کې هم چې سړی چاته د یو کار وایي یا په یو افسر باندې یو کاغذ دستخط کوي نو څه کي داسې روالي صیبه دا درخواست دستخط کا داسې ورته وایي نه سلام علیکم اجازت دی سر یاره جی تاسو ځان کړولی و تعلیم مو کړی و او هاسټلو کې مو سبق ویلی و او دارنګې مسافرۍ مو کړی وې او یاره جی مونږ خو هغه شانتې هغه پټې او رمبې پیژنو رمبې مو پیژندو پټې مو پیژندو کټې مو پیژندو نو بیا ورته آخر کې یاره صیبه جي دا یو زوی دا یو درخواست مې دی که دا دې رساین که نو چې تا الله ته وې ربه دا کار راته وکړه دا راته وکړه دا راته وکړه دا خو طریقه نه شوه. اول د الله ثنا او صفت بیان کا حمدونه الله لدی هغه بادشاہ رب دی هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه مالک دی او ای زما ربا زه خو هغه څوک یمه چې دا خپل تندي تاله په خاورو کې لګوم تا ته راټیټېږم ربا نو ای زما ربا درخواست مې راوړلې وایه بنده څه درخواست دی نو موږ ته طریقه وښودلی شوه چې تا دا کوم صفات د الله بیان که خپله عاجزي دې بیان کا اوس چې سوال کې نو سم سوال کوا اسې نه ته ورته وایې چې ربه مال بلا جیداد او مال بلا بنګلې او بلا میخې د هغې هم د الله سره څه کمی نشته خو د دغې څیزونو څه حیثیت نشته. نبی علیہ السلام فرمایي لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه که چرتا د الله په نظر کې د دې تمام دنیا قیمت د مچ د وزر برابر وي کنه الله به کافر ته ګوټم نه ورکوړي. د دنیا خدا حیثیت دی کستا دنیا کې کمزوروالی دی دنیايي اعتبار کې د کمی دی په دې ټینشن مالا نو اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ په صراط مستقیم کلک پاتې کی. نو دا د سورۃ الفاتحه نمونه شو. دا سورۃ الفاتحه د قرآن په اول کې اولی ذکر شوی دا د دې یو دوه وجې ذکر کوو خدا به ار مشر کشر یاد ساتو ګورې ښه چې اوسه پورې دا یاد نه دي په دې به استغفار کوو ګور ځان مې په قرآن نه دی پوه کړی. نو سورۃ فاتحه د قرآن کریم په اول کې ذکر شوی دا د دې وجه څه ده؟ یو وجه دا ده چې قرآن کریم په اعتبار د فهم سره څلوري سي دی. قرآن سوی سي دی قرآن څلوري سي دی. قرآن کریم سوی سي دی څلوري سي دی. ګوره دا د ټول قرآن خلاصه اوس بیانوم ښه چې دا تاسو یاده که که نه چونکې دلته خو زمونږ فهم قرآن دی. دا فهم قرآن مطلب دا دی چې مونږ د قرآن کریم دا فهم د دې د اهمیت زړه ته کوشي چې په دې قرآن خو ځان پوه کول پکار دي او دا څونه عجیبه کتاب دی دا په ورځ کې نه ختمیږي. دا خو په دې ورځ کې څنګه زمونږ هغه مشران وایي په سیروزه کې څوک عالم کیږي نه خو یو خپله اکسرې وځي چې وایي ما کې دا کمی کوتاهی دی نو دی بیا د ځان خپل کمی کوتاهی لرې کوي. نو د فهم قرآن کې مقصد دای چې دا مسلمانان د قرآن تشوق کې شي چې دی کې خود الکس علوم پدی کې دي برکات پدی کې دي خوندونه پدی کې دي مزه پدی کې ده د زړه سکون پدی کې دی او مقناطیسیت پدی قرآن کې دی. دا ټیم خلک اوده پراتی یې چې ملګري خبرېږي نو دا جومات ته راځي او دا که دا مرګري همت کوي که نه دا کشران او مشران یقینو کې ستاسو جومات کې به دا درس په کوم مرض ختمیږي ځای به ني انشاءالله پابندي به کوو که نه انشاءالله خپله م او بل چا ته به وایو که نه نورو ته به م وایو ښه
د قرآن خلاصه یاده کې مختصر هر ملګری ټول قرآن کریم څلور حصې دي اول حصہ د سورۃ فاتحه نه سورۃ انعام پورې ده اول حصہ دویم حصہ د سورۃ الانعام نه سورۃ الکهف پورې ده دویم حصہ کوم ځای پورې ده او دریم حصہ د سورۃ الکهف نه سبا پورې ده دریم حصہ او څلورم حصہ د سورۃ سبا نه تر والناس پورې ده قرآن څو حصې شو اول حصہ کوم ځای نه او دویم حصہ او دریم حصہ او څلورم حصہ تکړه خدا باندې پکې اسه خلق خوځي ها هغه استاد ماشوم ته پاسه له 4 پاڼه درځي او ته یې ستې 4 پاڼه نه راځي او تر راځي ودا څنګه وي نو دی باندې پکې داسي وي اوس اول حصہ چې دا کنه د فاتحه نه انعام پورې د دې ټولي حصے پدې کې مرکزی خبره یو ده غټه تاسو پکې والا خبرې دي بلا احکامات دي پکې خو مرکزی او بنیادی خبره پکې یو ده چې خالق لكل شيء هو الله د هر څه خالق یو الله دی ټول کائنات پیدا کون کی یو الله دی د حالاتو پیدا کون کی یو الله دی د اشیاء پیدا کون کی یو الله دی سيزونم ټول الله پیدا کوي او حالات د شپې حالت د ورځې حالات د ګرمۍ حالات د یخنۍ حالات د غربت حالات د مالدارۍ حالات خالق د هر څه څوک دی دا ګوري بنیادی خبره ده چې د هر څه پیدا کون کی یو الله دی خالق یو الله خالق لكل شيء هو الله دا بیا وایا لته بری په تسلی ملاویږي چې زمون خالق یو الله دی بدیع السماوات والارض اسمان تو ګوره دی خالق الله دی د زمکه تو ګوره دی خالق الله دی د غرونو تو ګوره د دی خالق الله دی د وریځو تو ګوره سمندرونو تو ګوره نباتات تو ګوره جمادات تو ګوره د دې هر څه خالق یو الله دی دا د لومبنه ایسه خلاصه ده د لومبنه ایسه خلاصه ده وای راته ها څنګه خالق لكل شيء هو الله زدي طریقې سره تاسو ته ویم چې د ارتن یاد شي او دا بیانای دا زموږ یو مرګري پسند کې تشکیل شوی او لومبه تشکیل او مازیګر امیر سے ولا بیان ورک نو مازیګر دې شروع کو چې خالق د هر څه الله دی او دا د قران اول حصہ ده هغه خلق وته حیران چې دا تانن په کوم طریقې سره بیان وکړو ته چې کوم خبره د قران نه کې دا مضبوطی او کنه فرمایا ہے او سنا ہے او ځان لګي بیا خو دغه اثر نه د قران نه مضبوطه خبره ښه نو اول حصہ کې کوم خبره دویم حصہ چې دا د سورۃ انعام نه تر سورۃ الکهف پورې دا د دې مرکزی مضمون دا دی چې مربی لكل شيء هو الله دویمه حصہ د سورۃ انعام نه پدې کې مرکزی مضمون کم دی رب د هر څه یو الله رب د هر څه یو الله رب السماوات والارض رب یو الله دی پالون کی یو الله دی دا اهم خبره ده کله کله ګورې مونږ په رب کې خطا کیږو زمون زین کې دای زما دکان رب دی که دکان مینی زب سخورم کله کله یو سړی په دې کې خطا دی دی وی که سبا زنیم زما بچی به سخوري نه رب الله دی او دا زمون نه په عالم ارواح کې وعده مغست شوی وا چې الستو بربکم تاسو رب نیم څه په خوا به د مشرانو ماشومانو ته سبق خودو وی الله وی چې الله به سبا کم چې ستا روزي پیدا کم الله وی چې الله به پیدا کم چې ستا روزي پیدا کم ته بغیر د روزه نه پاتې کېږي ښا
ته بدلو کې د لاسه نه مړ کېږي ستا ربوبیت ذمہ داری الله غست رب الله دی طالب د رزق انتظام الله کوي بس دا زین نشین کا دوی مېسه کې به دا مضمون ډیر بیانېږي چې رب لکل شیء هو الله چې رب د هر څه څوک دی پټی رب نه دی دکان رب نه دی امامتی رب نه دی مزدوری رب نه دی رب څوک دی یو الله زمونږ استاد رب څوک دی یو الله پدې د زړه نه ټینشن ختم شي خره چې رب مې الله دی مړه رب براله تنظیم کوي کنه که رب میں پلار وی که رب میں رور وی که رب میں دوست وی بیا پریشانی وا رب خو میں یو بادشاہ دی دریما عیسیٰ د سورۃ الکہف نه سبا پورې پدې کې مضمون مرکزی بدا بیانېږي په هر څه کې خیر او برکت اچون کې یو الله دی درېما عیسیٰ کې کوم مضمون ګوره دا دونه اهمه خبره ده کنه دا مونږ په موس کې مو یو تبارک اسمک یا رب ستانوم برکت والا دی نو برکت اچون کې څوک دی دا خو تاسو وایي چې یو الله راشه داسې خلق شتا الله اکبر ځان سره بچته د یو استاد او د یو پیر صاحب زړه کورتک دی ودا د برکت د پاره میخه ده خبره مو خیال درانه له مونږ یو ځای کیو یو مشر راغی لس روپۍ مرګرو ته ورکې هغه بعضې خلکو ولا پلاستیک واچو وی دا مې برکت د پاره سنبال کېښودې وی دا مونږ تعویض کو نو برکت اچونکي څوک دی دا وتبارک اسمک وتبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام تبارک الذی بیده الملک دې کې ډېر خلک غلط دي زه به درله بله خبره وکړم په دې ابتابات کې یو ناکاره پیرو یو حق پرست پیری کنه پیر دې ته وی چې تا د الله سره تعلق جوړ کړي ته پیر وای یو غلط پیر دی چې داغه ټول کار د انکمی نو هغه ناکاره پیر ابا خلکو په دې اوګه باندې ګرځاو مریدانو ته په اوګه ناستو ښه ګرځېدو خلکو په اوګه اغستو نو صدا پارا ار یو منډه والے چې زما په دی وګو باندې د پیر صاحب دا انډر پارت ولګي چې زما دا بدن دی کې برکت راشي ښه داسې خلک وتبارک اسمک معنا باندې نو پوي او بل وره دغه سړی چې با واړه بول وته ورله کنه خلک به تراتو شنو لګ لګ به په بدن مګل ځان ته بیا د پیر صاحب میچازه نو برکت چې د پیر په میچازو کې ګڼلو داسې کې دی ولا جوړ کړي قرآن وی وتبارک اسمک تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام نو دریم ایسا مستقل په دې لګېدلې دا چې برکت اچون کې څوک دی یو الله دی بعضې خلک د اصحاب کهف نمونه ولیکي که نه هلکه هغه نمونه خو اول قرآن حدیث کې شته نه ما خپله د یو مولوي صاحب نه اورېده چېرې د اصحاب کهف دا نمونه زه ولیکم نو خنبه کې واچوم بیا پکې برکت وي مې ښه عجیبه خبره ده دې ځای کې به د ماشوم پاسه وغلته یې بوځه منډې غلطه الله د ماشوم په دوه تنه والې دي نه بوځې نو تبارک اسمک مبارک فی کل شیء هو الله په هر څه کې خیر او برکت اچونکي څوک دی یو الله ګوره دا خبر څوک کوونکي نو په مانځه کې به وي ښه خلکو نیکان خلکو بزرګان خلکو تاسو ته پته شته دا مسله چا بیان که دا خو په دې په مانځه کې م ویلې کېده په قرآن کې م وه خو چا بهر چاته مثالونو سره وضاحت نه کو چې ګورې په پیر فقیر کې برکت نشته د چا د لاس پیسو د چا د لاس په نښه کې برکت نشته برکتونه اچونکي څوک دی دغه مسله پنځپیر شیخ صاحب خلکو ته بیانوله چې نه ګوی برکت والا مبارک یو الله دی مبارک فی کل شیء هو الله نو چې د کومو خلکو په دې باندې خانه خلکو چا په اوږې ګرځولو چا د لاس پیسې برکت دپاره او د چا کونټۍ او د چا ټوپۍ دې برکتونو دپاره سنبال کېښودې هغه سیسټم یې والا ختم کړ نو چا به درس ته ورته مزه او دا دعا نه مني او دا خیرات نه مني او دا انبیا نه مني یو لوی پروګرام یې د حق خلاف شروع کړ
نو درېیمه حصه د قرآن کې دغه مضمون دی. څلورمه حصه د سورت سبا نه تر اخره پورې ده. په دې کې دوه خبرې بیانېږي. یو خبره پکې دا بیانېږي چې قیامت راتلونکی دی، قیامت حق او سچ دی، تیاری ولا پکار دی. لکه قیامت راتلو والا دی. ها تو غوړې کړل د دنیا په دندو کې انخته ان الساعه اتیه، قیامت راځي. لا اقسم بیوم القیامه، د قیامت حالات بیانوي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما كلوي القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه کلوي دا سی ورځ دا راتلو والا دا. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. قیامت راتلو والا دی. نو په اخیری حصہ کې د قرآن دا مضمون زیات بیانېږي چې قیامت د فیصلې ورځ، یوم الفصل، یوم الحسرت، یوم الطلاق، یوم التغابن، دا راتلو والا دی. الطامة الکبرى. او دویم سره دا مسله بیانوي ورې په هغه ورځ الله د چانه مجبور نه دی. الله او د الله پاک د چانه مجبور نه دی چې یو سړی به الله ته وایي چې ربه دا زما مرید دی او زما شاګرد دی، ورې دله غږونه کې الله له څوک داسې نشي ویلی. دا دوه مسئلې به اخیری صورت کې بیانېږي. راځي چې د قرآن کریم کې دا کم اهم خبرې کې دی دا ټولې په فاتحه کې ذکر دی یاره. نو فاتحه د غون قرآن خلاصه شوه که نه؟ نو ځکه د قرآن په اول کې ذکر شوی ده. دا یو وجه مې د لوي وجې پکې ډېرې دي. دا وجه به یادي چاته که نه؟ اوله مسله څه وه د قرآن؟ د اول حصې وایه شاباس. خالق د هر څه یو الله، دا ذکر کیږي په الحمدلله کې. الحمدلله صفتونه الله لدی، پای کې یو صفت دا دی چې خالق د هر څه یو الله. دویمه حصہ کې کوم مضمونو؟ رب د هر څه یو الله دی. دا بیانېږي رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی الله. نو دریمه مسله سوا چې برکت اچونکي په هر څه کې یو الله. الرحمن الرحیم، رحم کوونکي مهربان، برکت اچونکي یو الله. دریمه مسله څلورمه قیامت. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د قیامت دی. د قیامت د ورځې مالک دی الله. نو قیامت راتلو والا دی او مالک دی یو الله. وجه خو ډېرې زیاتې دي چې سورت فاتحه د قرآن په اول کې ذکر شوی. خدا مې دله یو اهمه وجه ووي چې د قرآن اهم مضامین دا ټول په فاتحه کې ذکر شوي دي. نو ځکه سورت فاتحه د قرآن په اول کې ذکر شوی ده. سورت فاتحه د قرآن په اول کې ولې ذکر شوی ده؟ د قرآن اهم مضامین هغه ټول په دې کې ذکر شوي دي. او نور خو د دې شل دیرشونه سیوا وجه علماو ذکر کړي دي. که چې د زندګي وغه بیا د رمضان شعبان درس کې مونږ تفصیل سره وایو. نو نن په درس کې مونږه سوې د سورت فاتحه بعضی نمونه، د قرآن کریم نزول څنګه شوی دی 2 کرتا په لیلۃ القدر کې، او بیا په 23 سال کې د وخت په مناسبت سره د ابوبکر صدیق په دور کې کاغذ ته وخته، د عثمان غنی په دور کې په یو لهجه سره دا قرآن کریم مرتب شه. او د سورت فاتحه مونږه د تقدیم وجه ویلا. د دې سورت فاتحه خلاصه د لویم هغه نوٹ کې او بیا نننې سبق. بس سورت فاتحه مشتمل د په 5 خبرو. سورت فاتحه کې غټي 5 خبرې دي. سورت فاتحه کې څو خبرې دي؟ دا به ټول یادوي. دا وای په سکول کې موای او په ټیویشن کې موای او چې کوم ځای کې الته دا وای. دا قرآن دا علمونه خوروي خلکو کې. سورت فاتحه کی 5 خبرې دي. دا سورت فاتحه خلاصه ده او په دې په خپل حال به افسوس هم کوو چې دون عمر میں تیر کا د سورت فاتحه خلاصه راته نه معلومه. یو خبره اول کې دعوه د سورت تا. اول کې څه ده؟ دعوه د سورت ده. بیا په 3 دلایل دي. اول کې څه دي؟
بیا په درې دلایل دي بیا نتیجه د دلایلو ده بیا نتیجه اول دعوه د صورت بیا په دلایل او بیا نتیجه د دلایلو بیا تعلیم د دعا دی او بیا بیان د دریو ډلو دی په دې صورت کې دا 15 خبرې دي سورہ فاتحه کې څو خبرې 15 خبرې اول دعوه د صورت الحمدلله دا دعوه د صورت دا بیا پدی باندې درې دلایل یو رب العالمین یو الرحمن الرحیم درې مالک یوم الدین بیا دریم نمبر ایاک نعبد و ایاک نستعین دا نتیجه د دلایل دا او اهدنا الصراط المستقیم کې تعلیم د دعا دی او صراط الذین نه بیان د دریو ډلو دی یو ډله هغه ده چې د الله نعمت پې شوی دی یو ډله هغه ده چې د الله غضب پې شوی دی یو ډله هغه ده چې هغه دوالین او گمراهان دي بیا ولغه کې دی سورۃ فاتحه مشتمل ده په 15 خبرو سورۃ فاتحه اول نمبر دعوه د صورت بیا پغې درې دلایل بیا نتیجه د دلایلو بیا تعلیم د دعا او بیا بیان او د دعا نه بعد بیا د ځان سره یاد کې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اے رب ذوالجلال په دې ګرمه کې دا مرګي استاد عظیم کتاب ترازی پرونم ډېر ملګری راغلی اوس د محلې سود نورو محلونه نوجوانان کشران مشران سو علما اے رب ذوالجلال د دې قران کریم دا علوم او برکات مونږ ټول ته نصیب کړه رب دا زمونږ د نجات ذریعہ وګرځي رب اے رب مونږ سره نور څه نشته رب خو زمونږ دا ټوټه پوټه مهنت اے رب ذوالجلال مونږ ته دا وسیله کوو د دې په وسیلې سره اے پاک پروردګارا زمونږ د نجات فیصله وکړه رب اے پاک پروردګارا سونه مسلمانان چې دې زیتا راغلي دي یا راضي دي درسونو ته اے پاک پروردګارا دا قرآن کریم انوارات ورته نصیب کې ربا د دې دا برکات ورته نصیب کې مشکلات آسان کې پریشانې ختم کې د دې محلې مشران او کشران ډېر مینه محبت سره اے رب ذوالجلال استادی کتاب ترازی د دې په برکت سره وتا په کورونو کې په اولاد کې خیر او برکت واچي اے رب دا زمونږ د پاره د خپل رضا سبب وګرځي رب پدې زمون راضي شي رب دا زمون دنیا او آخرت د پاره کافی کې رب زمون تر مرګه د دې عظیم کتاب خدمت والے رب مونږ ته د قران کریم خوګواله را نصیب کې زمون د قران سره دوستی مضبوطه کې رب مونږ د قران نه مکټ کې رب اے رب ذوالجلال زمون د قران سره دوستی مضبوطه کې اے رب مونږ دې د پاره فکرمن کې جستا د عظیم کتاب په مانو ترجمه سره زدکو سوک بیماران دی شفاء کاملہ عجلہ ورته نصیب کی ربا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.